یو مجلس کې چا تپوس کو چې په نسوارو او دس ماتیږي کنه. او زه پوهېنوم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوارو او دس ماتیږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلقو تپوس. نو ما ورته وویل چې په نسوارو او دس اله ماتیږي که سړی بېهوشه شي یا نسواری سړی نسواره چولو سره خولۍ وینه وکړه یا خولۍ پخه وه اوبه ترې ووتې پوکڼۍ دي که د پولۍ دي هغه ماتې شوې نو بیا خو اودس ماتېږي او که دا نه شي نو بیا خو اودس نه ماتېږي. آیا د خدای قمقل پکې پاسېده وی دی خو وایي چې ماتېږي فتوا یې ورکړې نو ملکه ماتېږي دی به ما هم پوه کړي. نو اخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده. دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه دی. ما به هم پوه کړي. بس هغه غریب هم غلی شو اډو جواب یې ونه کړو. خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون دی. قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه دی. دین عبارت ته د څلورو څیزونو نه. ادله د شرع څلور دي: آیات، حدیث، اجماع او قیاس. دا څلور دلائل. اول خبره به په آیات کی، که آیات کې نه و بیا به حدیث کی، او که حدیث کې نه و اجماع کې به، اجماع کې نه و نو بیا به په قیاس کی. قیاس څلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې. یو صحابي پیغمبر لګلو چې هلته ته به فیصلې په څه شي کې؟ هغه ورته بکتاب الله. زه به هلته د ملک فیصلې د خدای په قرآن وفإن لم تجد که قرآن کې تا پیدا نه کړه بیا پیغمبر ته وایي ستا په سنتو به کو. زما سنتو کې دې پیدا نه کړه بیا ورته وایي اجتهد برای یا رسول الله زه به اجتهاد بالرای بیا کوم. پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي زما او ستا رای دواړو برابر. بیا به اجتهاد. اوس اجتهاد د پاره هم اهلیت به پکاري. اجتهاد به هغه عالم کوي چې دغه په قرآن او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وي لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي. هغه به په مقام د اجتهاد کې وي. خیر به هر تقدیر خبره مې تاریخ پورې کوله چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه دی. یا لکه زمونږ په دین کې پلانې کارولې کې پلانی پیر ویلی دي نه چې د پیر قول قانون نه دی، د بزرگ قول قانون نه دی. قانون موجود دی نو بیا د بل چا قول قانون نشي.